السلام علیکم عزتمنو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. نننۍ داسې یوه واقعه مخې ته راغلې ده چې یو ماشوم سره اول جنسي زیاتی شوې، بیا یې د هغې نه بعد یې قتل کړی دی او هغه لاش یې سېزلی. نوالو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینهواله نن درسره یو داسې یوه واقعه د سره شریکوم چې نن د هغه ځناور داسې واقعه د سره زه شریکوم چې یو ځوان سره یو ښایسته ماشوم سره چې اسمت الله نوم یې کېدو چې د پلار نوم یې خدا رحیم او د قوم نه دوی ساپین دي. دا د نن نه یو 3 ورځې مخکې غیر چا اغوا کړی یعنې تخته د اسمت الله صافي مور او پلار چې کله په رانو کې رپورټونه جمع کړ چې زموږ زوی یعنې ورک شوی دی. د هغې نه بعد به پولیس والا تفتیش شروع کړی چې پولیسو تفتیش شروع کړی نو هغه ځناور دا ډېر بېدردۍ سره ورسره غلط کار کړی او بیا یې قتل کړو او اور یې ورته واچولو چې دوی دغه لاش وسوځولو. نو په ژوب ښار کې دغه سره نږدې د پولیسو سره برآمد شولو. دغه لاش سره خوا کې چې په کوم شي ورته یعنې په کوم شي باندې چې سېزلی و هغه شی هم ورسره برآمد شولو. دې ماشوم قتل سره ډېر زیاتی شوی دی. د دې ماشوم تصویران دغه ملزمانو بیا شیر کړي چې دغه ظالمانو نور هم 3 ماشومانو سره همدغه شانتې غلط کار کړی دی. د هغې نه بعد یې بیا قتل کړي دي او د دغونتې لاشونه یې وله بیا سېزلي دي. مینهواله د داسې خلکو په هره باندې ستاسو یې څه خیر دی، حتما راځه خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ او مینهواله حتما د خپلو ماشومانو خیر وساتئ. خپلو ماشومانو چې ګنټه نیمه کور ته رانشي نو حتما ورپسې شاته ورپسې وګرځئ چې زموږ ماشومان یې نه چاته کېدلي. اول خو د خپل د کور نه بل خواته پرېږدی یم ځکه چې نن سبا دا واقعه ډېره مخې ته راغلي دي. دغه شانتې ځناور پیدا شوي دي، دغه ماشومان غلط کارو کې بیا یې د دکې دپاره قتل کړي. مینهوالو زموږ د نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.